دا میاشت اسلامي میاشتو کې د ربیع الاول میاشت او د دې میاشتې یو اهمیت هغه په دې وجه باندې دی چې زموږ او ستاسو خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه په دې میاشت کې پیدا شوی د هغه ولادت او پیدایش دا دې میاشت تاریخونو کې اختلاف دی چې نهم ربیع الاول باندې یا په 12 ربیع الاول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش دا د دې امت لپاره بلکې د ټول انسانیت لپاره دا د خوشحالۍ او د امن د عدل او د انصاف دا یو سیل او هر مؤمن هر مسلمان دا خدای خبره باندې خوشحالي کوي چې زمون خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه دې میاشت کې دنیا ته تشریف راوړ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش واقعات او د هغه کرامات هغه عام طور موږ تاسو بیانوو زموږ علماء کرام هغه هم بیانوي او یو خوشحالي چې ده هغه منابعېږي د جلسو د جلوسونو د میلادونو په شکل کې هم او خاریې او مساجد هغه هم ښایسته کېږي قمقمو باندې او په دې بلفونو باندې او سرکاري طور باندې هم دا ورځ چې دا مناویږي او په دې باندې چوټي دا ټولې خبرې دا کېږي او په دغه خبرو باندې موږ تاسو او زموږ او ستاسو مقررین او خطیبان هغه په دغه خبرو باندې لګي بیانونه کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه پیدایش سره څه کرامات دنیا ته راغلل او بیا دا دی چې هغه ځان سره رحمتونه راوړل وما ارسلناک الا رحمة للعالمین او بیا هغه شمایل او فضایل هغه بیانېږي عام طور باندې په منبرونو او یو خبره چې د هغې بیان نه کېږي او هغه اصل مقصد دی هغه دا دی چې د نبي صلی الله علیه وسلم چې د دنیا کې پیدا شوی دی او بیا نبوت ورته میلاو شوی دی دا الله پاک څه دپاره رالېږلی د ده د راتلو مقصد څه او د دنیا کې څه تبدیلي راوستي د دنیا ته څه پیغام ورکړی د دې خبرې تذکره ډېره کمه کړي ځکه د هغې وجه ده چې د پخوا نه زموږ ذهنونو کې همدغه خبرې ناستې دي چې دا کومې عام موږ تاسو کوو میلاد شته او میلاد نشته او میلاد جایز دی او میلاد ناجایز دی دغه خبرې زموږ ذهنونو کې ناستې دي او د دې خبرې نه موږ غافل یو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته کم ژوند راوړی لکه د الله د نبي ژوند چې دی هغه زموږ او ستاسو لپاره یو نمونه ده او په هغې باندې به موږ روان یو ځکه الله قرآن کې دا فرمایلي ولکم فی رسول الله اسوة حسنه ستاسو لپاره د الله د رسول په ژوند کې یو نمونه ده یو ماډل دی
یو نښه ده چې هغه نښه پسې به تاسو راووایئ. او الله رب العالمین قرآن مجید کې دا کوم آیات چې ما ولوستم دې کې یو جمله فرمایلې ده. الله فرمایي محمد صلی الله علیه وسلم نه دی مګر دا د الله رسول دی. که چېرې دی د دنیا نه لاړ شي په خپل مرګ باندې مړ شي یا دې قتل کړی شي نو تاسو به خپل دین پرېږدئ. د دې جملې نه دا معلومېږي چې د الله نبي دنیا ته یو دایمي پیغام راکړ، یو دایمي ژوند یې راوړ چې هغه ژوند به د قیامت د ورځې پورې هغه د مسلمانانو ژوند، هغه د ایمان والو ژوند. که هغه نبي دلته موجود دی او که نه دی خدای به د هغه نبي چې کوم ژوند دی هغه به د ده سره وي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ذات حوالې سره د هغه سره محبت او د هغه د ذات سره محبت دا خو د ایمان نښه ده. دې نه بغیر مؤمن نشي کېدی یو سړی. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خپله راغلی چې لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. تاسو کې یو سړی مؤمن نشي کېدی څو پورې چې زه دته د ده د پلار نه د ده د بچو نه او د ټولو خلکو نه زه دته محبوب شوی دی، زیات محبت یې ما سره دی. دا مؤمن نشي کېدی. د ایمان نفي ده د داسې سره چې د چا د الله د نبي سره محبت وي. ځکه د هر څه نه زیات د هر څه نه زیات مؤمن ته د ټولو نه محبوب انسان په دنیا کې هغه به نبي کریم صلی الله علیه وسلم. که داسې ني نو بیا د ایمان هغه نشته دی، نفي ده د ایمان. او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ذات حوالې سره او د هغه د حسن او د جمال حوالې سره او د ټولو نه زیات د حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه هغه دا یو دوه شعر دی او قطعې دي. هغه فرمایي واحسن منك لم ترى قط عيني واحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ستا نه ډېر ښایسته انسان په دنیا کې زما سترګو نه دی او نه ستا نه ډېر ښایسته انسان دا په دنیا کې یو زنانه زیږولی. خلقت مبرأ من كل عیب، ته د هر عیب نه پاک پیدا کړی شي. جسمانی طور تا کې عیب نشته، صفتی طور هم عیب نشته. كأنك قد خلقت كما تشاء، ته خو داسې پیدا کړی شوی لکه تا چې ځان بلکل په خپله باندې جوړ کړی. په خپله چې انسان خپل ځان جوړوي دا به ډېر زیات د عیبونو نه پاک او ښایسته به جوړ. ځکه د الله د نبي محبت د هغه سره محبت دا د الله سره محبت. د چا چې نبي سره محبت وي د ده د الله سره محبت. اوس دا دی چې دا محبت دا به څه د څه طریقې محبت نو دا به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند سره محبت، د هغه د سنتو سره محبت. هغه چې عملي ته وه یا قولي ته وه دنیا ته کم پیغام ورکړی دی، کم ژوند یې ورکړی دی، د هغه ژوند سره محبت دا د الله د نبي سره محبت. هغه ژوند عملي کول او د هغه د عملي کولو لپاره هماغه شان جدوجهد او کوشش کول څنګه چې دغه نبي کړی دی دا د هغه نبي سره محبت دی. ځکه که یو سړی
د یو چا د ذات سره محبت دی خو د هغه د عمل سره محبت نه دی، نو دی په خپل محبت کې دی دروغجن دی. تعصي الإله وأنت تظهر حبه أزال عمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. ته د خپل اله د هغه معصیت کې نافرماني کې او په خوله باندې زما سره محبت دی، دا خو په کارونو کې ډېر ناشنا غوندې کار. یو سړی دا وایي چې زما د خپل پلار سره ډېر زیات محبت دی، دا پلار مې راته ډېر زیات ګران دی. او پلار چې ته کومه لار ښایي په هغې لاره باندې لاس وینیسي، او پلار چې د کومې لارې او د کومو کارونو نه منې کوي دی د هغې نه منې کوي. نو دا پلار به ورته ووایي چې ستا دا محبت ما سره دروغجن دی، ځکه چې زما نه منل کې نو ته خو زما نه باغي ستا ما سره محبت دی. ځکه د چا چې چا سره محبت وي هغه به د هغه تابعدار وي، د هغه خبره به مني، د هغه د خبرې سره به یې محبت وي، د هغه د عمل سره به یې محبت وي. مجنون او هغه عاشق و محبت یې و، نو هغه یو ځل یې د هغه خپل معشوقې په هغه ورانو کنډرو باندې تېرېدل، هغه ورانو کورونو باندې تېرېدل، د هغه دیوالونو او تنورونو او ډېرې چپه یې اخیستې او دا یې ویل چې زما د دې خاورې او د دې خټو دې سره محبت نه دی چې دې نه زه دا چپه یې اخلم او دا ښکلوم، ولکن حب من سکن الدیار، زه دې کورونو کې چې هغه څوک اوسېدلې د هغې سره مې محبت دی، د هغې محبت لیونی کړی یم، ځکه د هغې دیوالونه او د هغې تنورونه او د هغې دا علامات چې دي هغه ښکلوم. اصل محبت دا د هغه ذات سره چې کوم محبت وي نو د هغه ذات نه چې کومې طریقې راوتي دي، هغه کوم ژوند راوړی د هغه سره محبت. د الله د نبي سره محبت دا د هغه د ژوند سره محبت دی. الله قرآن کې دا خبره څرګند کړې ده. الله فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ای نبي ته دوی ته دا ووایه که چېرې تاسو الله سره محبت غواړئ ما سره محبت وکړئ، زما تابعداري وکړئ، ځکه زما تابعداري ما سره محبت دی. فاتبعوني واحبوني نه دی، فاتبعوني زما تابعداري وکړئ نو يحببكم الله، الله به تاسو سره محبت وکړي او ستاسو ګناهونه به معاف کړي. الله بخښونکی او مهربان دی. او قرآن کې بار بار الله رب العالمین دا جمله فرمایلی اطیعوا الله واطیعوا الرسول، د الله اطاعت وکړئ او د الله د رسول اطاعت وکړئ. اطاعت دا خبره منل دي، دا عمل منل دي. او الله فرمایي یو ځای فرمایلی وان تطیعوه تهتدوا، وان تطیعوه تهتدوا، که د الله د نبي اطاعت وکړو تاسو په هدایت، د هدایت لار دا د نبي اطاعت، دا د نبي خبره منل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې عام طور موږ تاسو اورو جهالت و، تیری وي، ظلم و، بې انصافي وه، قتل و غارت و، بدامني وه، دا ټولې خبرې وي. نو د هغه د راتلو سره دې ټولو خبرو کې تبدیلي راغله. خوف دا په امن باندې بدل شو، نفرت دا په محبت باندې بدل شو، او جنگ و جدل او قومیتونو باندې جنگونه هغه پر ورورۍ بدل شو، بې انصافي دا په عدل او انصاف باندې بدل شو، او جهالت چې دی هغه په علم او په تعلیم باندې بدل شو. الله رب العالمین د فضل او د نعمت په بنیاد باندې دا خبره بیان کړې ده
الله فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله فرمایي د الله په دې رسۍ په دې قرآن باندې دا مضبوط ونیسئ د الله دا دین، او جميعا ټول په ټوله باندې ټول را یوځای شئ. ولا تفرقوا، او ځان نه فرقې مه جوړوئ، ځان نه ډلې ملې مه جوړوئ، ځکه ستاسو لپاره یو نوم دی مسلمان، ستاسو د دین یو نوم دی هغه اسلام، ستاسو کتاب یو دی چې هغه قرآن مجید، ستاسو رسول هغه یو دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. یو قبلې ته مونځ کوئ ټول، یو کعبې ته ټول ولاړې، او هغه یو رب ته ټول دا وایي چې الله اکبر. نو بیا د فرقو ضرورت په کې د کوم ځای نه راغلی، بیا د نورو نومونو کې د کوم ځای نه ضرورت دی. ولا تفرق، والله فرمایل اذکروا نعمت الله علیکم، د الله نعمت په خپل ځان رعایت کړئ. کله چې تاسو دشمنو کې وئ، دشمنان وئ د یو بل، د الله په نعمت باندې رونه رونه جوړ شو، او جهنم ته روان وئ، د دې نعمت په وجه الله د جهنم نه بچ کړ. ځکه د الله د نبي راتلل دا نعمت دی دنیا ته، او دا رحمت دی. وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، ما ته نه رالېږلې اے نبي مگر د ټول مخلوق دپاره مې رحمت رالېږلې. او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند سره رحمتونه راغلي، ځکه هغه په خپله رحیم و. قرآن کې الله هغه دا صفت بیان کړی رحیم، هغه په هر چا باندې شفقت کوونکی، دا هغه اخلاق هغه د رحم اخلاق، هغه د سختۍ اخلاق نه. وبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. د الله په رحمت باندې ته دې خلکو ته نرم شوی، ته نرمي کوې. او که چېرې ته د سخت زړه خاوند وې یا د سختې ژبې خاوند وې، نو دا مسلمانان دا ستا ملګري دا به ستا د خوا نه خواره شوي وي، دوی بیا تا سره نه پاتې کېدل. نبي کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته اخلاقي ژوند راوړی، اخلاقي ژوند د ټولو نه ناکاره په اخلاقو کې هغه شرک دی، او د ټولو نه بهترین په اخلاقو کې هغه د الله توحید دی، د الله یووالی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د توحید رڼا دنیا ته راوړه، او د شرک تیارې د دنیا نه ختمې، د بدعاتو تیارې هغه ختمې کړې، او د سنتو یو رڼا دنیا کې هغه خپره کړه. بد اخلاقۍ هغه د دنیا نه ختمې کړې، او د اخلاقو رڼا دنیا کې هغه خپره کړه. د ظلمونو تیارې ختمې کړې، د فحاشۍ او د عریانۍ هغه تیارې ختمې کړې، او د پریشانو او د تکلیفونو هغه تیارې ختمې کړې، د خوشحالۍ او رڼا دنیا ته راوړه. خلقو ته عملي طور دا وښوده چې اخلاق څه شی دی، اخلاق څه دي. خلقو ته دا وښوده چې انصاف څه دی، او خلقو ته دا وښوده چې انسان دا د انسان دشمن نه دی، بلکې ځان کې انسانیت پیدا کول پکار، د اسلامیت نه مخکې انسانیت پیدا کول. د دغه اخلاقو درس و چې د الله نبي امت ته په هغه وخت کې ورکړی، او موږ او تاسو ته دغه درس او دغه پیغام دا را رسېدلی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم مکه کې تکلیفونه تیر کړل، هجرت یې وکړ مدینې ته، او د هغه هجرت په نتیجه کې هغلته یو اسلامي ریاست یې قایم، هغلته چې کوم یهود اوسېدل هغوی سره یې معاهدې وکړې، او هغلته چې نور کوم اعراب او قومونه وو هغه یې ځان ته رانږدې کړل، هغوی سره یې معاهدې وکړې. د مدینې د بچ کولو دپاره هغې کې غزوات راغلل، غزوه بدر، غزوه احد،
غزوه حنین، غزوه تبوک، غزوه خندق، دا ټول غزاګانې مخې ته رالي او دا غزاګانې د څه دپاره وي؟ دا د دې دپاره وي مقصد پکې دا نه و چې موږ انسانان صرف قتل کو وینه توی کو. اصل مقصد دا و چې لتكون کلمة الله هي العلیا وکلمة الذین کفروا السفلی، چې د الله دین په دنیا باندې غالب شي، د الله دین اوچت شي او د کفر زور او غلبه دا د دنیا نه ختمه شي. دا د دغه غزواتو او د دغه جنګونو مقصد. دغه هغه اخلاق چې هغه یوازې مسلمانان نه بلکې کافر هغه هم متاثره کړي وو، ځکه علماو لیکلي د سیرت کتابونو لیکلي چې څومره خلک ایمان ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو او د مسلمانانو د اخلاقو د وجې نه ایمان ته راغلي دي، نو دومره په بله ذریعه باندې نه دي راغلي. جیلیل هغوی سره ښایسته اخلاق، هغه چې یو څو ورځې و را بغیر بس ویل زه اسلام جنګ کې به یې ونیو، د هغوی دومره ښه سلوک د انسانیت سلوک پرې دې سره وکړو چې هغه په هماغه میدان جنګ کې د کلمې شهادت وویله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته د هر چا حقوق واضح کړل، د مور او پلار حقوق، د یتیمانو حقوق، مسکینانو حقوق، د خپلو خپلوانو حقوق، د ګاونډي حقوق، دا یې راته ټول واضح کړل. دا اخلاقي ژوند و، دا اخلاقي ژوند او د دغه پیغام سره او د دغه ژوند سره هغه د دنیا نه لاړ او دغه درس او دغه سبق یې موږ او تاسو ته پرېښود او داسې درس یې پرېښی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ځان انصاف ته پیش کړ، خپل ځان حضرت عمر او حضرت بکر صدیق رضی الله عنهم او صحابه کرام خلفاو خپل ځانونه انصاف ته مخکې کړي دي، چرته هم اقربا پروری نه ده کړې، چرته هم د خپل ځان دپاره په بل باندې ظلم نه دی کړی، چرته هم د بل په حقوقو باندې غصب نه دی کړی، چرته هم ظلم نه دی کړی. انسان خو څه کوي چې ځناورو سره ظلم نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه دی برداشت کړی. دا یو واقعیت دی قرآن د احادیثو. دغه ژوند زده کول، دغه ژوند صرف قمقمې او بلکونه بلول دا میلاد النبي نه دی، دغه صحابه کرامو نه دي کړي، بلکې د صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند خپل کو او هغه یې موږ او تاسو ته راورسوي. او څو پورې چې امت مسلمان عملی سیرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه عملي کړی، هغه پورې د ښې ورځې مخ دا امت نشي لیدلی، دا نشي کېدی چې ته د الله د نبي د طریقو، د هغه د خلافت، د هغه د سیرت، د هغې مخالفت کې، د هغې مقابله دې کې او ته یې زه مسلمان یم ښه ورځ به وینم، دا چرې نشي. دا چې دا موږ او تاسو د ترقي یافته ملکونو له نومونه اورو چې هلته ترقي شوې ده، هلته دا شوي، هغه ډېر مالداره ملکونه دي. اصل کې هغوی زمونږ د رسول عملي سیرت رسته موږ پرېښې، زمونږ حکمرانانو پرېښې، خو هغوی عملي کړی، ایمان یې پرې نشته، د الله په نبي باندې ایمان نشته، خو هغه چې کوم څه پیش کړي دی او کوم پیغام، نو په هغې باندې د هغوی یقین دی چې په دې کې کامیابي ده، زموږ د دنیا کامیابي، او دا یقیني ده چې د الله د نبي په هره طریقه کې اول د دنیا کامیابي ده، اول د دنیا ترقي ده، او د آخرت ترقي او د آخرت کامیابي هغه ورپسې ده. ځکه هغه خلکو زمونږ د نبي د صفایۍ په طریقو باندې ماحول صفا کولو، ماحولیات صفا کول، هغې باندې عمل کړی، عالم کې زمونږ نبي موږ او تاسو ته دا ویلي دي چې الطهور شطر الایمان، الطهور نصف الایمان،
پاکوالی دا نیم ایمان دی. یوازې د خپلو کپړو پاکوالی نه، یوازې د خپل بدن په صابون باندې صفا کول نه، د ټول ماحول چې د مسلمانانو لارې به پاکي، د دوی کور به پاکي، د دوی معاشره به د خبیثو ناکاره اخلاقو نه پاکوي. او دې باندې هغه خلکو عمل کړی دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم کوم انصاف ورکړی باندې هغوی عمل کړی. ځکه کوم ځای چې په برطانیه کې د دنیا د 100 کسانو چې هغه د خلکو دپاره انتهایی اهم یو ماډل دی، هغې کې د ټولو نه په سر کې 100 کسانو په سر کې نوم د چا لیکلی دی؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. ځکه هغه دنیا له یو ښایسته پیغام ورکړ. دغه دی سیرت النبي او دغه دی میلاد النبي. میلاد النبي صرف د نعتونو د ویلو نوم نه دی. سیرت النبي دا صرف د نعتونو او د حمدونو د ویلو نوم نه دی چې نعتونه ټوله ورځ او صرف د دې او اوس خو تېنه خلکو یو بل څیز جوړ کړ، بلکل لکه واده چې هغه میلادونو نه یې دغه څیز جوړ کړ. دا نه دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې ریاست قایم کړی دی او موږ یې د دې خبرې عملي طور د دې خبرې دعوت راکړی چې څو پورې دغه رنګې ریاست او حکومت ستاسو نه جوړ چې دا څنګه ما جوړ کړی دی، هغه پورې فلاح او کامیابۍ ته نه شئ رسېدلی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو ځلې چاوته د یو ملک او د یو قوم تذکره وکړه چې هغه ته ښځه د هغه قوم مشره ده. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فوري طور فرمایل لن یفلح قوم ولو امرهم الى امرأة. هغه قوم به چرم کامیابۍ ته ونه رسي چې د هغوی ټول واک اختیار او د هغوی مشري د ښځې سره وي، د هغوی حکومت ښځه کوي، د هغوی مشري ښځه کوي، دا به چرم کامیاب نشي. او نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه. کله چې نا اهل خلکو ته ستاسو حکومت حواله شو په دغه وخت کې بیا تاسو د قیامت انتظار بیا قیامت نږدې دی. عزتمندونو دا چې دا موږ او تاسو وینو د خپله معاشره کې بار بار زلزلې، سیلابونه، افتونه او عذابونه، دا چې دا کم راځي دا هسې نه راځي، دا زما او ستا د نافرمانو په وجه باندې راځي. نن مسلمان نافرمانه شوی دی، مسلمان نافرمانه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې 15 خبرې بیان کړې، انشاءالله دا به فیری روانه جمعه کې د هغې ذکر کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي دغه خبرې کله تاسو کې راشي نو بیا تاسو د زلزلو، بیا تاسو د خسوف یعنې په ځمکه باندې د ننوتو یا د سپوږمۍ د تورېدو او د نور د تورېدو انتظار وکړئ. بیا قتل و غارت، قتلونه عام شي او قاتل په دې نه پوهېږي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بما قتل، دا قتل ما په څه خبره وکړ، دا د سړي د وینه ما په څه باندې توی کړه، او مقتول چې هغه کوم وجلی شوی دی هغه په دې خبره نه پوهېږي چې دې سړي زه په څه مړ کړم، دې په څه مړ. او معازف د ګډاګانو اسباب زیات شي، او ډول او سرنا او سندرې دا زیاتې شي، او شرابونه عام شي. شراب د هغې دپاره سرکاري پرمټونه او د هوټلو د غټو هوټلو باقاعده نامې ورکړي چې په دې هوټلو کې به شراب وي، دا به ته میلاوي. د شرابو دپاره اجازه او د جومات د جوړېدو دپاره په ځمکه باندې اجازت نشته. د الله عذاب به نه راځي نو څه به راځي؟ سیلاب چې نه راځي نو څه به راځي؟ زلزله چې نه راځي څه به راځي؟ دا د الله عذابونه دا ګڼل پکار دي. د الله عذاب بار بار زلزلې او موږ او تاسو وکتل او سیلابونه څه عذابونه دا موږ او تاسو ځان ته په خپله باندې جوړ کړي. په بما کسبت ایدیکم، الله فرمایي که مصیبت چې تاسو ته رسي الله فرمایي دا ستاسو د لاسونو کسب دی، دا تاسو کړي دي په ځان باندې، ستاسو د ګناهونو په وجه موږ او تاسو
د اوبو لارې بندې کړي دي، د اوبو لارې بندې کړي دي، خوړونه نشته دی، کوم ځای چې اوبه روانې وي، سیندونه راتنګ شول، هغه را ډک شو، اخر د اوبو به ځي په کوم ځای باندې؟ دا به تباهي کوي. نو فبما کسبت ایدیکم الله فرمایي دا ستاسو په خپلو لاسونو باندې په خپل ځان عذاب راوستی. نو دا دی دې خبرو باندې غور. الله قرآن کې دا یو جمله فرمایلې ده چې ما دا عذابونه په دې قومونو راوستي دي، نو دا مې دی ده چې لعلهم یرجعون، دوی ما ته راوګرځي چې څو پورې خو الله ته نه یو راګرځېدلی، الله ته هم اجتماعي توبه نه ایستي، الله ته هم اجتماعي توبه نه ایستي، هغه پورې موږ او تاسو به پریشانه یو، عذابونو سره مخامخ یو، پریشانو سره مخامخ یو، دشمنو سره مخامخ یو، کور په کور باندې ورور د ورور دشمن، تره د وراره دشمن، زوی د پلار دشمن، ښځه د خاوند دشمنه، خاوند د ښځې دشمن، دا کیسې دي کور په کور باندې دا دشمنۍ، دا د الله عذاب، دا د الله عذاب. د دغه عذاب نه په اجتماعي توبه باندې بچ کېږو، الله ته اجتماعي توبه وباسو او انفرادي توبه وباسو او الله ته راوګرځو. کوم نافرمانۍ مونږ کې دي هغه پرېږدو، چې هغه نه پرېښي نو دا دی چې د الله د عذاب نه بچ کېدی. پرون هغه مولانا صاحب مولانا عبدالحق صاحب ګنداولي هغه یو ډېره ښایسته خبره وکړه. هغه ویل یو سړی ویل خر باندې ویلې بار راچولی و خر نو هغه بارو ته هغه خر په لاره کې وران شو، سیو ته وګورو سړی یو بار ډېر زورونه او دغې کول او ډېر د سختې نه ویل چې یا الله دا په کومه ګناه دې سره نیولی یم او دا په کوم عذاب کې دې مبتلا کړی، دا خبره یې بار بار کوله. خو هغه چې معلومات شو نو هغه خر یې د غلا و، دا یې د چا نه راپټ کړی دی. دې ته یې نه کتل چې زما ګناه دا ده چې ما خر راپټ کړی دی، ځکه الله پریشانۍ کې واچوله. زه مو یم یا الله دا پسه دې راونیومه، خو دې ته نه ګورم چې ما دا ګناه کړې ده ځکه یې رانیولې، او ته م وایې یا الله دا په څه خبره؟ خو دا ده چې هغه ګناه پرېږدو نه، هغه ګناه نه په ډډه کېږو نه، څو پورې چې ګناهونه پرېښي ني، توبه مو ایستي ني، پریشانو سره مخامخ یو. الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي، او الله رب العالمین دې موږ او تاسو نورو عذابونو نه وساتي، او دا کوم ځایونو کې چې پریشانۍ راغلي دي الله پاک دې هغوی له په دې باندې صبر ورکړي، او الله دې نعمت بدل په دنیا او آخرت باندې ورکړي. یا الله تعالی راضي شه، ګناهونه معاف کړي. یا الله رب العالمین توبې قبول کړي، او یا الله د نصوحه او د رښتینې توبې خاوندان. یا الله رب العالمین زمونږ د دې ملک امن، اطمینان او خوشحالي راولي. یا الله په دې ملک کې د قرآن نظام راولي، د امن او د انصاف نظام راولي. یا الله رب العالمین د ظلم او د بغاوت ختم کړي، او یا الله رب العالمین د ظالمانو نه نجات راکړي، ستا د باغیانو نه یا الله نجات راکړي، او یا الله رب العالمین د خیر فیصلې په ټول امت باندې راولېږي. وصلی الله تعالی علیه